تا خپل بچی مدرسې ته وقف کړو ستا تعلق د بچی سره یا د قاری راغلی دی یا د حافظ راغلی دی یا د مفتی راغلی دی یا د یو نیک مبلغ راغلی دی ځکه نن ستا د لاش د عزت الله تعالی در نصیب کړه ستا په لاش باندې لپاسه چې کم خلکو باړئ دا د هغې خلکو په لاسونو باوړي کم چې نیکان او صلحاري ستا د بچي یا ملګری دی یا استاد دی او یا شاګرد دی ستا لاش چې کله کفن کیږي هم د دغې خلکو په لاسو کې به اوړي راوړي ستا جنازې کټ ته چې لاش منتقل کیږي هم د نیکانو خلکو په لاس کې به اوړي راوړي ستا جنازه دا چې د قبرستان په لوري باندې ځي هم د نیکانو په اوږو باندې به ځي د دې نه مخکې به هم چې کوم دی نو قرا حضراتي طلبا به د رحمت فرشتې به هلته کې حاضري ستا چې کوم دی نو د قبر هغه خپې چا په خپل اوږو باندې ایښودي هم هغه نیکان او صلحا به مسلمان ستا د عزت څخه کم خو نه دی دا عزت په تا تعالی حاصلېږي دې مدارسو کې خپل بچی داخل کړه خپله هم رالی دې مدارسو والا په سر باندې دی د شفقت لاس راښکودو دغه استاد په شا باندې دی د ډاډ لاس چې کوم دی نو راښکودو ده ته دې دعا وکړه د نه دې تسلي چې کوم دی نو ورکړه نن به ستا په جنازه باندې صفونه د قراوې کم از کم د هغې خلکو به د جنازې مزد چې کوم دی نو صحیح کولی شي ستا په جنازه باندې دعا حافظان وکړي قاریان او مفتیان وکړي نیکان او صلحا وکړي ولې ستا لاش به الله جهنم ته ور واچوي ستا لاش چې کله قبر ته ورکوزېږي هم هغه نیکان به ستا د بچي شاګردان ستا د بچي ملګري ستا د بچي چې کوم دی نو استادان ستا په لاش باندې لپاسه چې خاورې وراوړي د دغې خلکو په لاسو باندې به راوړي نن تاسو په خپله باندې سوچ وکئ تاسو په خپله باندې فیصله وکئ ستا چې کله اعلان وشو د هغې وخت نه چې کوم دی د نیکانو صلحاو په لاس کې واوښتې راواوښتې هغو ته هغه چې کوم دی نو دعاګانې یادوي کوم چې نبي علیه الصلاة والسلام ویلي دي ستا لاش هم د هغې خلکو په لاسو کې قبر طرف ته منتقل شو مسلمان قطعا تعالی الله تعالی سزا نه درکوي تر اوس نه دا زیره چې کوم دی نو قبول کا چې ستا قبر روضة من ریاض الجنه دی خو هله چې تا خپل بچی د مدرسو سره چې کوم دی هغه نږدې کو ځان دې هم د دغه علماو په صف کې چې کوم دی نو ور نږدې کا دا برکات په انشاءالله الله تا ته منتقل کوي ځکه قرآن برکتي کتاب دی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما انتہائی درجے واجب الاحترام علماء کرامو د دې علاقې مشرانو کشرانو زمانه مخکې علماو خبرې وکړي او خصوصا مولانا تاج اکبر صاحب په نعتیه کلام کې ستاسو حوصلې هم پورته کړې او په تاسو کې ایماني جرأت او غیرت را بیدار کو مخکې پکې څه پاتې نه دي یو څو خبرې کول غواړم اختصارا غونته د دې محفل بعضې فضایل او د کم کتاب فضایل دا کم کتاب ختم چې وشو د هغې لږ مختصر فضایل او بیا دا علما او دا دینی مدارس چې الله موږ او تاسو له په تحفه کې راکړي دي د دې لږ غونته کې قدر او منزله ستاسو ذهن ته درکوزومه چې دا د الله څومره لوی نعمت دی او د دغه نعمت نه موږ او تاسو څومره غافل یو عزتمندو دنیا کې که تاسو نظر وګرځوئ نو په نظر به تاسو ته دوه څیزونه راشي
دا هغه دو سیزونو نه به موږ تعبیر په داسې الفاظو کې وکړو چې یو دی الله کا کام، دویم دی الله کا کلام. دا دو سیزونه دي، دا به تاسو ته په خارج کې په نظر باندې راشي. یو دی الله کا کام، د خدای پاک کارونه کم چې الله مخلوقات دي. موږ اسمان ته وکتل، دا د الله مخلوق دی. موږ ځمکې ته وکتل، دا هم د الله مخلوق دی. موږ حیواناتو ته ګورو، دا هم د الله مخلوق. نباتات، جمادات، دا ټول د الله پاک چې کوم دی نو مخلوق. او یو چې دی د الله کلام دی چې هغه د الله پاک مخلوق نه دی. ځمکه او اسمان دا هر سره او سجې په دې کې دي، دا د الله مخلوقو. خو د الله کلام قرآن چې کوم دی نو دا د الله کلام دی، دا د الله مخلوق نه دی. د کلام معنی دا ده کم یو څیز چې په هغې باندې متکلم تکلم وکړي. د انسان نه چې کم راوځي کلام، دغې ته کلام وایي. د الله د ذات نه چې کوم دی نو قرآن مجید بهر ته راوتی دی، ځکه دې ته کلام الله وایي. د الله د قرآن نه مخکې چې کوم دی نو نور آسماني کتابونه الله د اسمان نه ځمکې طرف ته را نازل کړي راوړي. مختلفو انبیاو له الله پاک کتابونه ورکړي. خو د قرآن او مخکینو کتابونو کې فرق صرف دا دی چې قرآن ته درجه د کلام الله حاصله ده. نور کتابونو ته موږ حقیقتا کلام الله نشو ویلی. نور کتابونه هغې ته موږ کلام الله وایو خو مجازن ورته وایو. مثال په طور باندې تورات دی، دې ته حقیقي کلام الله نه وایي، دا مجازي کلام الله دی. دې خوا توجه سره، دا مجازي کلام الله دی. موږ که انجیل ته کلام الله وایو، دا حقیقي کلام الله نه دی، دې ته موږ مجازي کلام الله وایو. ځکه قرآن مجید د الله د ذات نه راوتی دی، نور کتابونه د الله د ذات نه دی راوتی. تاسو تورات ته وګورئ، تورات چې کوم دی نو په موسی علیه السلام له الله لیکلی ورکړی، دا په تختو باندې لیکو، موسی علیه السلام له لیکلی ورکړی شو. نو موږ تورات ته حقیقتا کلام الله نشو ویلی، مجازن کلام الله دی، بلکې دا کتاب الله دی، الله لیکلی کتاب ورکړو. موږ چې کله حضرت عیسی علیه السلام له الله کم کتاب ورکړو، انجیل، دا عیسی علیه السلام نه لیکلی شوی ورکړو. او نه چې کوم دی نو په عیسی علیه السلام له چې الله راوړ، الله پې تکلم کړو، بلکې د حضرت عیسی علیه السلام په زړه باندې الله پاک انجیل چې کوم دی برای راست وحی کړو. موږ هغې ته کلام الله نشو ویلی، مجازن ویلی شو، حقیقتا نشو ویلی. موږ هغې ته کتاب الله حقیقتا نشو ویلی، بلکې هغې ته موږ مضمون خداوندي وایو چې حضرت عیسی علیه السلام له الله پاک په زړه باندې چې کوم دی نو وحی کړو. نو قرآن له الله دا درجه ورکړې ده چې دا کلام الله دی. او کلام ما درته وی هغې ته ویلی شي چې دا د متکلم د ذات نه راوتی. نو موږ به داسې وایو چې قرآن هغه کتاب دی چې د الله د ذات نه چې کوم دی نو راوتی دی. اوس کله چې موږ دا خبره تسلیم کړه چې قرآن د الله د ذات نه راوتی کتاب دی، کله چې یو انسان قرآن مجید زده کي او دغه قرآن مجید یا واوري، دا د الله د ذات نه راوتی کتابو او دا د انسان ذات ته چې کوم دی نو دا کتاب ور داخل شو، نو دی قرآن د الله او د انسان په منځ کې څومره چې کوم دی نو نږدېوالی راوسته. ذکر الله د ذات نه راوتی او د انسان ذات ته چې کوم دی نو دا داخل شو، نو دې ته کلام الله ځکه وایي. نبی علیه السلام وفرمیل تبرک بالقرآن، تاسو پرې قرآن سره برکت حاصل کړئ. فانه کلام الله وخرج منه، دا د الله کلام دی، د الله د ذات نه چې کوم دی نو راوتی دی. نو قرآن برکتی کتاب دی، ذکر الله د ذات نه راوتی کلام د انسان ذات ته چې کوم دی نو ور داخل شي، دا انسان خود به خود پرې سره چې کوم دی نو دا برکتی ور وګرځي. قرآن مجید اعلی برکت والا چې کم یو انسان برکت حاصلول غواړي، نو دا قرآن دی چې د قرآن په ذریعې سره انسان چې کوم دی نو دا برکت حاصل کړي. او بیا تاسو لږ سوچ او فکر وکئ، دنیا کې تاسو لږ نظر وګرځوئ، کم یو څیز ته چې برکت حاصل شوی دی د قرآن د وجې نه حاصل شوی دی. تاسو به لږ سوچ او فکر کړئ. موږ رمضان مبارک کې اخرنۍ عشره چې کوم دی پرې کې موږ اعتکاف ته کینو، پرې کې زمونږ معتکفین هغه اخرنۍ عشره د شپې شوګیرئ. دا ولې شوګیرئ؟
ځکه هغې کې یوه شپه ده هغې ته موږ د لیلة القدر شپه وایو قرآن کې الله فرمیل چې لیلة القدر خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو نه زیاته بهتره ده خیر صیغه د اسم تفسیر راله د زرو میاشتو مساوي او برابره نه الله فرمیل خیر من الف شهر د زرو میاشتو نه زیاته اعلی او غوره اوس دا پته نه لګي چې دا د زرو میاشتو دو چنده درې چنده په لس چنده باندې را څومره زیاته ده دا د الله په علم کې ده موږ ذهن کې را سوچ او فکر راغی چې الله دغه شپې له تا ولې برکت ورکړی الله فرمیل انا انزلنا فی لیلة القدر ما دا قرآن د لیلة القدر په شپه کې نازل کړو ځکه الله فرمیل وهذا کتاب انزلناه مبارک قرآن ته الله برکتی کتاب ویک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیل تبرک بالقرآن فانه کلام الله وخرج منه تاسو قرآن په ذریعے سره برکت حاصل کړئ ځکه دا د الله کلام دی دا الله د ذات نه چې کوم دی نو راوته کتاب دی نو موږ وی قرآن سره چې کوم یو سی ور نږدې شوی دی هغې ته خود به خود برکت چې کوم دی نو ور منتقل شوی دی الله قرآن ته وی چې مبارکون برکت والا دی علما ناست مبارکون لازمی دی موږ به په معنی د متعدی باندې والو برکت ورکولو والا کتاب دی موږ وی شپېلې برکت ورکه ځکه شپه ورسره نږدې شوه په دغه شپه کې الله را قرآن نازل کړو بیا موږ وکتل د شپې ته یو بل سی ور نږدې شو هغه د رمضان مبارک میاشت وه الله فرمیل شهر رمضان الذي انزل فی القرآن دا میاشت رمضان هغه ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی کله چې رمضان مبارک میاشت دې ته ور نږدې شوه رمضان مبارک ته خود به خود برکت چې کوم دی نو دا منتقل شو او دومره برکت چې نور کله موږ فرایض کوو هغه فرض یو په یو باندې بدلیږي رمضان مبارک کې یو په یو باندې بدلیږي نور کله موږ نفل کوو دا په نفل باندې بدلیږي رمضان مبارک کې چې کوم دی نو نفل په فرض باندې بدلیږي نور کله موږ عبادت کوو شیطان موږ چې دی نو عبادت ته نه پرېږدي الله پر هغه میاشت کې شیطانان وتړل دا وجه سره شهر رمضان الذي انزل فی القرآن برکتی میاشت سره تعلق او مرګتیا راله موږ وکتل اسمان کې ملائکه او فرشتو ته الله فرشتو له عزت ورکړی دی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون الله فرشتې د ګناه نه پاکي پیدا کړي ځکه فرشتې که ګناه کول وغواړي د هغو کې په بدن کې د معصیت ماده نشته ګناه کولی نشي لکه څنګه په سترګو ړوند چې کوم دی نو غلط نظر نشي استعمالولی څنګه په غوږونو باندې کوڼ انسان دا غلطه خبره دا چې دی نو نشي اورېدی څنګه په ژبه باندې چاړه دا چا د کنزل او غیبت نشي کولی دروغ نشي ولی همدغه شان فرشته که وغواړي زه ګناه کوم خو په هغه کې دننه د ګناه ماده نه خو موږ اسمان کې فرشتو ته وکتل چې د کمې فرشتې د قرآن سره هغه تعلق او مرګتیا راغلی وه جبرائیل علیه الصلاة والسلام الله قرآن کې هغه تعریف بیانوي قرآن کې تعریف بیانوي الله نبی علیه الصلاة والسلام ته رحمت للعالمین وي جبرائیل علیه الصلاة والسلام نه نبی علیه الصلاة والسلام یو پیره تپوس کوي جبرائیل الله خو ما ته ویلی دي چې د تمام عالم د پاره ته رحمت ته خو هم پر عالم کې کنه ته خو هم د الله یو مخلوق زما د رحمت نه تا د کومه درجه حاصله ده هغه یا رسول الله شاهد کائناتو کې بل چاته دومره درجه نه حاصله کومه چې ما جبرائیل ته حاصله ده ځکه زما په زړه کې یو سوچ او فکر و زه خپل رب نه ریدمه ما وی شیطان په یو دور کې الله عبادت کړو هغه عبادت دغه بس لاړل ګوره زماره کار به الله ته مقبول او کبه نه کله چې الله ترا ولېږلې پتا باندې قرآن چې کله نازل کو زما تعریف پاغی کې وکړو انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین جبرائیل وی زما تعریف الله قرآن کې وکړو ما ته پته ولګی را الله ما ته رسول کریم وی الله ما ته امانتدار وی پته ولګی را زماره عمل زماره کار الله ته قبول دی پرې وجه استاد رحمت للعالمین نه ما ته لوی درجه حاصل را شاید کائنات کې بل چاته نه حاصل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تبرک بالقرآن فانه کلام الله وخرج منه تاسو قرآن په ذریعے سره برکت حاصل کړئ ذکر دا الله د ذات نه راوته کتاب دی دا الله د ذات نه راوته کتاب دی دا الله کلام دی دا الله کلام دی دا الله د ذات نه راوته انسان استاد ذات طرف ته منتقل شو څنګه چې شپې له برکت ورکړي
دا غینه به زیات تعالی برکت درکوي څنګه د رمضان مبارک میاشت برکت ورکړي دا غینه زیات په تا چې کوم دی نو برکت یې کوي څنګه جبرائیل ته برکت حاصل دی د هغې په شان به تا ته برکت چې دی نو داسې لي نو ځکه الله وفرمیل وهذا کتاب انزلناه مبارک الله قرآن ته برکتي کتاب وی تاسو وګورئ موږ وې شپه خو پرېږدوه موږ وې میاشت خو پرېږدوه جبرائیل خو یو فرشته ده ځمکه باندې تاسو لږ نظر او غور او فکر وکئ دنیا کې موږ ته دوه ځایونه داسې معلومیږي هغه دوو ځایونو پورې د انسان زړه تړلی دی تاسو اشعارو کې د هغې خبرې واورېدې د انسان زړه د هغې سره تړلی دی دنیا کې یو ګناهګار انسان دی هغه ګناهګار انسان ته نن دا ووایه راځه زما سره ګاډی شته حالانکې د پېټرولو شارټېج دی خو ما پیدا کړي تاله چکر در کومه کالام سیټ ترې بیایم یا د بل سیټ ته بیایم دی به وایي چې دا د هړو ورځې دي زما سره دومره وخت نشته ستا سره لاړ شم زه به چې کوم دی نو نشم ترې پاتې به شم ته ورشه خو که چېرته یو انسان ترې ننوي تاله ما وې زه کړې ده تا زه حرمینو طرف ته بیایم مکې او مدینې طرف ترې بیایم شاهد یو ګناهګار انسان چېرته انکار ونه کړي زه یم مسلمان خو لا پرېږدوه غیر مسلمه ته تا داسې خبره وکړه هغه به بالکل زه تیار یم زما نه هم پیسې واخله زما نه هم خرچه واخله خو مال ته بوځه ځکه مدینې او مکې سره د مسلمان زړه تړلی بلکې د مطلق انسان زړه تړلی دی موږ وې وجه سره د برکتي کتاب سره تعلق راغلی تاسو چې کله قرآن کولاو کو بعضې صورتونو په سر باندې تاسو وکتل دا صورت مکی دی د بعضې صورت په سر باندې تاسو وکتل دا صورت چې کوم دی نو مدني دی موږ ته خپله چې کوم دی نو پته ور ولګېده چې دا خو واقعي ده د یو برکتي کتاب سره د دې تعلق راغلی دی هغه برکتي کتاب د وجې نه دغه سیس ته چې کوم دی نو برکت ور منتقل شوی دی نو که یو انسان دا غواړي چې زه برکت حاصل کړم ما تری برکت چې کوم دی نو حاصل شي دغه قرآن نن هم چې کوم دی نو موجود دی کم قرآن چې صحابو له برکت ورکړو تاسو وګورئ د صحابو په دور باندې لږ نظر وګرځوئ هغه صحابه کرام د قرآن نه مخکې وګورئ د قرآن نه وروسته چې کوم دی نو وګورئ خصوصا خلفای راشدین وګورئ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی نن زه په دې ځای باندې د عمر نوم ته عمر نشم ویلی زه ورته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویمه شاهد ما چرته کې صرف د عمر نوم واغستو یو ماشوم بچی پاسی مفتی صاحب دا خو ستاره ترور زوی خو نه و کنه نه ستاره تره زوی عمر ورته ووایه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ووایه ما دې القاباتو موږ ولې مجبوره کړو موږ د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نوم سره القابات یو ځای کړل دا نوم دومره برکتي ولې شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د قرآن نه مخکې صرف عمرو قرآن سینه پورې ولیو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وګرځېد عمر فاروق له برکت ورکو منګوي د مخکې ابو بکر دی قرآن کله په سینه پورې ولیو وسوک هغه ته ابو بکر نشولی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی برکت قرآن چې کوم دی نو دا ورکو مخکې نه صرف علی دی برکت نشته کله چې قرآن په سینه پورې ولیو منګ علی وس نه وایو منګ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایو مخکې نه عثمان دی قرآن نه مخکې کله چې قرآن په سینه پورې ولیو قرآن برکت ورکو وس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دے مخکې نه وګوره بلال حبشي دی د رنګ نه تور دی غلام دی د حبشو سره تعلق ساتي کله چې هغه بلال رضی الله تعالی عنہ قرآن کله په سینه پورې ولیو برکت ور منتقل شو منګ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وایو هغه بلال رضی الله تعالی عنہ لا الله غ درجه ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال ستانه د یو مسلې تپوس کول غواړم و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیګا خوب کې تلوم جنت ته ما جنت کې رضال نه مخکې بلال د پیزارو आवाज اورید ما تپوس د پرشتین وکړو زمانه مخکې څوک روان دی یا رسول الله ستا هغه بشي غلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ روان دی بلال په دې مسله ما پوکا کم یو عمل دی کړو جنت کې زمانه مخکې روان دی بلال حبشو یا رسول الله بل عمل نشته زری کله د سوتم جمعه تورشم درکات تحیت المسجد وکم شاهد دغه وجنه چې کم دینو الله مال د مرتبه را کړی ما برکت قرآن چا چوم پسینه پورې ونی او برکت ځان طرف ته منتقل کو نو الله فرمای وهذا کتاب انزلناه مبارک
الله قرآن ته برکتی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته سفارش کوي حکم کوي تبرک بالقرآن فانه کلام الله تاسو د قرآن په ذریعه سره برکت حاصل کوي ځکه دا د الله کلام دی وخرج منه دا د الله د ذات نه چې کوم دی نو راوته کلام دی مې نن پر علاقه باندې د الله تعالی رحم دی الله غ برکتی کتاب هم تاسو له درکړي بعضی ځایونو کې برکتی کتاب موجود دی دا غي سره سره چې کوم دی نو استادان نه پڑھاوهلو د پاره څوک نه الله دلته کې چې کوم دی نو تاسو له قرآن درکړي علماء هم درکړي مدارس هم درکړي پرې ک تاسو الله څومره شکر ادا کوي دا بیا هم چې کوم دی نو کم دی دا د مدرسې برکات نن وې نه کنن تاسو پرې جمعات کې را مدرسه نه دا علماء بدلته موجود نو دا میلمانه بدلته موجود نو نن بس تاسو را جمعات هم چاته نو معلوم دا صرف او صرف د مدرسې برکات دي کچر تر مدرسه موجود نه دا علماء دلته موجود نه دا قرآن موجود نه نن بس تاسو اتلس ما شمان الله د قرآن په علوم سره نمونه ورکول دا صرف د علماء او قرآ وجرا د دې مدارس چې کوم دینو برکات او بیا ټولنه لوی برکت ما ووري دا خوش خبری ووري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته منګ په خپل سترګو باندې او شی وینو منګ دا ویل شو زمون سترګو دوکه خړلې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبر وکي زمون د خپل سترګو لیدون زیات پاغه باندې اعتماد او یقین دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د قرآن یو طالب علم د دین یو طالب علم پس مکه باندې روان دی الله اسمان کې د رحمت پرشتو ته وای ال زما د رحمت پرشتو یو عام کس پر مکه باندې رواني یو زما طالب علم پس مکه باندې رواني عام کسوم پر شګو باندې خپېګ دي عام کسوم په خاور باندې خپېګ دي زما هغه طالب علم کم چې په ترخ کې سپاره نه ولرا کم چې قاعده او قرآن نه ولري کم چې حدیث او فقه نه ولرا هغه طالب علم پر مکه باندې روان دي د هم په خاور باندې قدم دي الله د رحمت پرشتو ورشي د خپو د لاندې نه خپل وزري چې کم دینو خوري کوي دا طالب علم دلته کې روان دي طالب علم ته په ظاهر سره یې د په شګ باندې خپېګ دي د په کانو باندې خپېګ دي د په خاور باندې خپېګ دي د الله رسول فرمایي د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتو خپل وزري غړولې دي نن کدا مدرسه نه دا طلبه چې کم دینو نه ساري کلی ته د رحمت پرشتي نه داخله شوي نن ستا پر درو دیوار سره د رحمت پرشتي چې کم دینو ټش شوي نن ستا پرې کوڅو کې د رحمت پرشتي روان دي دا ټول برکات د چاري دا د دینی مدارس لري دغه علماء قراو دي چې تاسو کلی ته علماء هم راوستل تاسو کلی ته د رحمت پرشتي هم راوستي ډیر خلک داسي علماء دغه پسترګو کې خن غړيږي دینی مدرسې په هغه باندې بدی لګي منګه ډیر بیوقوف او بد نصیبای کله کله چې کم دی طالب علم تر یو انسان قاری دا د مدرسې طالب علم د زماره کور په خوا باندې تیر شو دی ورته وای نن خو بری طرف باندې لاړې سبا پری طرف باندې را نشي طالب علم نن زما پټی ته ورواخته سبا پری پوله باندې را نشي مې په الله قسم ک تاسو ته نن پته ولګی راک چې دا علماء او قرا دغه طلبه د الله سمره له رحمت ته پتا سو باندې تاسو بوای چې هه طالب علم زما پوله خو پرې دوا زما لار خو پرې دوا راشه زما ګوت را وخیجا زبر په خپل سټ باندې وي سما ما ته دومره پته تر اوسه پوری نوا ستاره خپې په کم قیمتي ځای باندې چې کم دی دا پرتیری اے طالب علم نور کله په لار باندې روان وې تا د رحمت پرشتي پر لار باندې روانې کړې نن راشه زماره باغ په منس کې لاړشه زما باغ خراب دی زما باغ چې کم دی نو صحیح نه دی د رحمت پرشتي زماره زمکه پر منس کې بوزا زما چې کم دی نو فصل هم قیمتي شي نن خوري طالب علم تداوي چې یو ماشوم طالب علم مدرسې ته روانو تاریخ خپل کوسین وروسغلو ادر غلو وبېستان غوخته زما کور خو چې کم دی دا سقایه خو نه دا زما کور ته بیا بوله مرزا ورته وای طالبا نن خو ته بوله رالی سبا نور مرګر ته موایا کم یو طالب علم تګی کیږي مدرسې ته زی یا راځي زما دکان ته راځي زما کور ته راځي زګه تاسو رخبو لاندینا د رحمت پرشتي روان دي ستا په خوا کې د رحمت پرشتي روان دي تب کو سبانه تیرېږي لګ د کوسینا د رحمت پرشتي زما کور ته را دن نکا نن خو طالب علم ته تا داوي طالبا زما د دکان په مخ کې ولاړې سبا ور
ورځي دلته وې ننم دا ورته ووایه ته بهر چې کوم دی نو ولې ولاړې د رحمت پرشتي زما د دکان نه بار کړي الله راشه زما په دکان کې دننه کښېنه ستا د خپو د لاندې نه خو د الله رسول فرمیل د رحمت پرشتو خپلې وزرې چې کوم دی نو خورې کړي د اغیارو په چال کې مرزه دا موی دا طالب علم د ده نه زما نفرت او کرکره دی خو زما دشمن دی طالب علم په یو لار روان دی ته په بل لار باندې روان شي نه په کومه لار باندې طالب علم روان دی عالم او طالب روان دی قاری روان دی لاړ شه د هغه سره څنګ په څنګ روان شه ستا د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتو وزرې خورې کړي دي ستا سره سره د رحمت پرشتې روانې دي زه ستا سره یو ځای ځکه ځم اغیار وایي جدا شته زه ځکه ستا سره یو ځای ځم زما د بدن سره هم د رحمت پرشتې ټچ شي زما بدن ته برکت منتقل شي څومره لوی نعمت تیر الله طلبا او دا دینی مدارس او دغه قرا علما د الله تعالی څومره لوی رحمت ته پر ځمکه باندې خبردار د اغیارو په چال کې را نشئ چرته دغه طالب علم ته په بد نظر باندې ونه ګورې د عالم او قاری ته په بد نظر باندې ونه ګورې د مدرسو ته په بد نظر باندې چرته ونه ګورې دا د خپل سر تاجونه وګڼه ځکه الله تعالی دا دینی مدارس ساري علاقې له ورکي علما او قرا ورکي د هغې دوه وجې یو د الله نعمت پرې خلکو باندې یو الله دغه خلک ازمي الله دغه خلکو امتحان علي دا زما د نبي د وارثانو څومره قدر کوي دا زما د نبی د وارثانو څومره احترام کوي که هغو ته په غلط نظر باندې ګوري کله خدا نه خواسته یو سړی د دې عزت پرېږدي د دې بېعزتي شروع کړي الله د هغه ځای نه دین والي بل طرف ته منتقل کړي هغه خلک چې کوم دی نو محرومه پاتې شي ما نن ستاسو خوش قسمتي را چې د دې غر په سر کې تاسو له په یو داسې خوشي ځای کې مدرسه درکړې علما او قرای چې کوم دی نو درکړي ستاسو بچي الله د قرآن په علومو سره چې کوم دی نو منور کړل زما وروڼو قرآن کې چې کوم عزت دی په الله قسم داسې عزت په بل څه کې نشته قرآن کې چې کم برکت ته ځکه الله په خپل باندې وفرمیل وهذا کتاب انزلناه مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل وفرمیل چې تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه د قرآن په شان برکت په بل څه کې نشته عزت په بل څه کې نشته لہذا قرآن چې کم دی نو سینه پورې ونسئ غم او خادۍ کې هم قرآن راولئ نن سبا مدارسو کې دا د داخلو ورځې خپل بچو مدارسو کې چې کم دی نو داخل کړئ انشاءالله د خپل کور به هم برکت ویني د خپل جسم به هم برکت ویني په خپل ژوند باندې به هم برکت ویني د ژوند نه پس به هم برکت ویني که یو سړی دا وایي توجه سره یو سړی دا وایي چې زه خو ژوندی یم او په ژوند باندې چې کوم دی زما ګزاره کیږي خو زما لاش ترې برکت منتقل شي زم بچی رواله او دې برکتی کتاب ته چې کوم دی نو کېنوه په الله قسم کله چې ستا را دوه سترګې پناه شوې ته به بیا خپل لاش برکات چې کله وینې کله چې په لوډ سپیکر باندې اعلان وشي چې د فلاني قاري صاحب پلار وفات دی د فلاني مولوي صاحب نیکه وفات دی د فلاني مفتي صاحب چې کوم دی نو پلار او ورور وفات دی تا په خپل ورور باندې قرآن زده کړو تا په خپل بچي باندې قرآن زده کړو تا په نوسي باندې قرآن زده کړو نو ظاهره خبره داره چې ستا بچی د قرآن حافظي ستا بچی چې کوم دی نو مفتي دی ستا بچی چې دی نو عالم دی ستا جنازې له به د ګاډو مصریان راځي که څوک په راځي جنازه کې به څوک علما وایي طلبا وایي چې ستا د بچي استادان دي ستا د بچي ملګري دي ستا د بچي چې کوم دی نو شاګردان دي مدرسو کې ورسره پاتې شوي دي ظاهره خبره دا ده چې کله ستا د مرګ هغه په لوډ سپیکر باندې اعلان وشو نو بیا به ستا جنازې له دغه قرا راځي علما به راځي مبلغین به راځي مفتیان او قضات به راځي هغه نیکان او دیندار خلک به راځي بیا تخپل برکت چې نو دا وینا ستا د لاش نه چاپیره ستا د ملاقات په انتظار باندې چې کومه دایره جوړی ستا مخ لیدل غواړي هغه به د مخ د ځمکې باندې بهترین خلک وي هغه خلک چې د الله رسول وفرمیل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بهتر هغه قرآن خپل زده کړي او بل ته وروښیي هم دغه قرا چې خپل قرآن زده کړي بل ته ښیي دغه علما چې قرآن زده کړي ځان یې پرې پوه کړی بل ته ښیي هغه طالب علم چې د خپو د لاندې نه د رحمت پرشتې وزرې غوړی نن به ستا د لاش نه چاپېره په انتظار باندې ستا د
ملاقات هم دغه نیکان خلقي بیا تاسو خپل مزغو کې لږ سوچ وکئ لغون ته ګریوان کې سرخ کته کوي چې زما په مړینې باندې زما د الله اشنا چاپیره قرا ولاړ دي علما ولاړ دي طلبا ولاړ دي صلحا ولاړ دي نیکان او صوفیان ولاړ دي مبلغین حضرات ولاړ دي بیا زما لاش له چرته هم الله تعالی سزا ورنکي مې دا عزت ولې ستا کم دی سو د عزت خپل وګوره کله چې ستا لاش د غسل لپاره ستا د لاش نه کپړې چې کم دی نو لرې کړی شي ستا لاش نه کپړې چې څوک لرکوي هغه به هم دغه علما او قرای حافظان او نیکان خلک وي ستا په لاش باندې له پاسه چې وباړئ هم دغه نیکان او صلحا وي ځکه نن نیکان او صلحا ستا خدمت ستا د لاش کوي تا خپل بچی مدرسې ته وقف کړو ستا تعلق د بچی سره یا د قاری راغلی دی یا د حافظ راغلی دی یا د مفتی راغلی دی یا د یو نیک مبلغ راغلی دی ځکه نن ستا د لاش د عزت الله تعالی در نصیب کړه ستا په لاش باندې له پاسه چې کم خلک وباړئ دا د هغې خلکو په لاسونو باوړي کم چې نیکان او صلحا دي ستا د بچي یا ملګری دی یا استاد دی او یا شاګرد دی ستا لاش چې کله کفن کیږي هم د دغې خلکو په لاسو کې به اوړي راوړي ستا جنازې کټ ته چې لاش منتقل کیږي هم د نیکانو خلکو په لاس کې به اوړي راوړي ستا جنازه دا چې د قبرستان په لوري باندې ځي هم د نیکانو په اوږو باندې به ځي د دې نه مخکې به هم چې کوم دی نو قرا حضراتي طلبا به د رحمت فرشتې به هلته کې حاضري ستا چې کوم دی نو د قبر هغه خپې چا په خپل اوږو باندې ایښودي هم هغه نیکان او صلحا به مسلمان ستا د عزت څخه کم خو نه دی دا عزت په تا تعالی حاصلېږي دې مدارسو کې خپل بچی داخل کړه خپله هم رالی دې مدارسو والا په سر باندې دی د شفقت لاس راښکودو دغه استاد په شا باندې دی د ډاډ لاس چې کوم دی نو راښکودو ده ته دې دعا وکړه د لرې تسلي چې کوم دی نو ورکړه نن به ستا په جنازه باندې صفونه د قراوې کم از کم د هغې خلکو به د جنازې مزد چې کوم دی نو صحیح کولی شي ستا په جنازه باندې دعا حافظان وکي قاریان او مفتیان وکي نیکان او صلحا وکي ولې ستا لاش به الله جهنم ته ور واچوي ستا لاش چې کله قبر ته ورکوزېږي هم هغه نیکان به ستا د بچي شاګردان ستا د بچي ملګري ستا د بچي چې کوم دی نو استادان ستا په لاش باندې له پاسه چې خاورې وراوړي د دغې خلکو په لاسو باندې به راوړي نن تاسو په خپله باندې سوچ وکئ تاسو په خپله باندې فیصله وکئ ستا چې کله اعلان وشو د هغې وخت نه چې کوم دی د نیکانو صلحاو په لاس کې واوښتې راواوښتې هغو ته هغه چې کوم دی نو دعاګانې یادوي کوم چې نبي علیه الصلاة والسلام ویلي دي ستا لاش هم د دغې خلکو په لاسو کې قبر طرف ته منتقل شو مسلمان قطعا تعالی الله تعالی سزا نه درکوي تر اوس نه دا زیره چې کوم دی نو قبول کا چې ستا قبر روضة من ریاض الجنه دی خو هله چې تا خپل بچی د مدرسو سره چې کوم دی هغه نږدې کو ځان دې هم د دغه علماو په صف کې چې کوم دی نو ور نږدې کو دا برکات به انشاءالله الله تا ته منتقل کوي ځکه قرآن برکتي کتاب دی نو الله فرمایل وهذا کتاب انزلناه مبارک دا کتاب موږ نازل کړی مبارک دی ما ولې معنی متعدیو کو برکت ورکوي ازده کوونکي له هم برکت ورکوي دی چې کوم دی نو ویونکي او ښودونکي له هم برکت ورکوي د دغې قرآن خدمت چې څوک کوي هغه له هم برکت ورکوي دی قرآن ته چې څوک ګوري هغه له هم برکت ورکوي څوک چې کوم دی نو اصلي تلاوت کوي هغه له هم برکت ورکوي ما دا ستاسو لپاره د الله د طرف نه یو خصوصي رحمت دی الله دا مدارس تاسو له درکړل دا مدارس د اوسنۍ زمانې سره صرف تعلق نه ساتي تاسو چې د اوسې حقیقت ګورئ هغې ته لږ وګورئ د دې بنیاد چا ایښودی دی د هغې بنیاد چې چا ایښودی د بنیاد نه تاسو چې کله نظر وګرځوئ خپله تاسو ته پته ولګي چې واقعي دا یو برکتي څیز دی نن اغیار تاسو له تصور درکوي مدارسو نه لرې تښتئ دې کې صحیح کسان چې کم دی نو دا نه اوسېږي دې کې چې کم خلک تیره ستاسو دشمنان دي ما لږ الله عقل درکړی دی دغه عقل کې چې کم دی نو لږ سوچ وکړه لږ ګریوان کې چې کم دی نو نظر وګرځوه چې د دې بنیاد چا ایښودی دی د ټولو نه اولنۍ مدرسه الله جنت کې د آدم علیه الصلاة والسلام دپاره قایم کړه کله چې آدم علیه الصلاة والسلام الله پیدا کړ الله فرمایل وعلم آدم الاسماء كلها الله د تمامو څیزونو نومونه آدم علیه الصلاة والسلام ته ورښول کوم ځای باندې چې درس کیږي هغې ته مدرسه ویلی شي کوم ځای باندې تعلیم ورکړی کیږي هغې ته مدرسه ویلی شي اول وجود الله مدرسو له جنت کې چې کوم دی نو ورکړه کله چې الله تعالی انسانیت دنیا طرف ته را منتقل کړه موږ له اخرنی نبي چې کوم دی نو راکړه زموږ دا مدرسې د نبي علیه الصلاة والسلام د امت ته مدرسې د دې
افتتاح چا وکړه هغې ته لږ سوچ چې کوم دی نو وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تفصیل بیانې. بخاری شریف ابتدائی روایت دی، ډېر اوږد حدیث دی. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي نبی علیه الصلاة والسلام باندې الله د وحی ابتدا چې کوله نو دا رسول الله مبارک په رښتینو خوبونه لیدل. د هغې نه پس نبی علیه الصلاة والسلام یوازیوالی دا به چې دی نو غوره کو. رسول الله مبارک لاړ غر کې چې کوم دی یو غار دی هغې ته غار حرا وایي. هغه غار حرا کې به نبی علیه الصلاة والسلام هغه چې کوم دی د الله عبادات کول. کله به خوراک وغیره ختم شو، خرچه او راشن به ختم شو، نبی علیه الصلاة والسلام به راغی. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها به نبی علیه الصلاة والسلام له بیا خوراک تیار کو. رسول الله مبارک پلف زه مدرسو ابتدا ویم. اولنې ابتدا خو د آدم علیه الصلاة والسلام په دور کې الله جنت کې وکړه. آدم علیه الصلاة والسلام له تعلیم ورکړه، علم الاسماء ورکړه. زمونږ دری عمر اولنې ابتدا د مدرسې چا کړې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي غار حرا کې ناست یم د الله عبادت کوم. یو کس راغی ما سره چې کوم دی ما سره سینه میلاو کړه، مال زور چې کوم دی نو راکړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما ته ډېر زیات تکلیف را ورسېده. زه چې کله پرېښودم ما ته وایي اقرا ولوله. ما جواب کې ما نه بقارین، زه خو لوستونکی نه یم څه ولولم. بیا یې زما سره غاړه میلاو کړه، ما له زور راکړه، ما ته ډېر زیات تکلیف را ورسېده. بیا یې زه پرېښودم ما ته وایي اقرا ولوله. ما بیا جواب ورکړه زه خو لوستونکی نه یم. دریم پیر باندې بیا ونیومه. بیا چې کله زور راکړه رسول الله مبارک فرمایي تکلیف را ورسېده. کله چې زه پرېښودم ما ته وفرمیل اقرا بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اولنې وحی پر دغه ذکر اعلی نو استاد چې کوم دی جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام، شاګرد چې کوم دی رسول الله مبارک. مدرسه وړه مدرسه را انسان پکې ودرېدی نشي، سر بره لګي. د دې امت د مدرسو افتتاح نبی علیه الصلاۃ والسلام کې خودا، جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام کې خودا، د الله په حکم باندې کې خودا. د کم یو څه ابتدا چې جبرائیل او محمد رسول الله کړي د الله په حکم باندې کړي. په الله قسم بنیاد صحیح دی، هغه بنیاد غلط نشي کېدی. دې کې غلط سړی نشي اوسېدی، دې کې صحیح سړی چې کوم دی نو اوسېږي. د لاغیارو خبرې پرېږدوئ، مدارس سره ځان هم اشنا کوي، خپل بچي هم مدرسو سره چې دی نو اشنا کوي. انشاءالله برکتونه به تاسو وینئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام له پیری او کس راغی، یا رسول الله زما یو ورور دی، هغه ورور ستا سره دلته کې سبق زده کوي، ستا نه دین زده کوي، ما باندې د کور بوج دی، زما د ورور ته حکم وکړه دی راپاسي، زما سره کور په کارونو کې مرسته کوي. رسول الله مبارک ورته وفرمیل شاهد د ده برکت تعالی رزق درکړی کېږي، دا رزق تعالی د ده وجې نه درکړی کېږي ځکه ته په یو ککرۍ او یو سر باندې ثابت کور اخراجات پوره کې، دا د دې ورور برکت دی. ما چرته ذهن کې دا رانولې نن خو زه بچی مدرسې ته بیایم، دی خو زما سره پټي کې غنم هم ریبي، زما سره پټي کې یو هم کوي، دی خو مال دکان هم چلی، دی خو مصری خانه کې مال د ورځې 500 روپۍ راوړي. دا سوچ او تصور چرته هم چې دی ونه کې، دې ته سوچ او تصور کوه. دا بچی نن ماشوم دی، د خپل عمل نامه خو بند را، نن کده مدرسه کې سبق وي، زما عمل نامه د دین ډکېږي. نن چې 13 ماشومان استاد قرآن وي، شاهد دی کې ډیر زیات ماشومان نابالغي، د خپل عمل نامه ټپه او بند را. نن د هغه خلکو لپاره خوشخبری را، د هغه خلکو لپاره خوش قسمتی را کم چې دغه ماشومان پلرونه دي، د مور پلار عمل نامې د ماشومان ډکې کړي. ذکر کم ورځ نه دی قرآن شروع کو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حرف باندې لس نیکي میلاويږي. د الله رسول فرمایي زدانیم الف لام میم یو حرف ته، الف جدا حرف ته، لام جدا حرف ته، میم جدا حرف ته، په دې باندې 30 نیکي میلاو شي. وس دا ماشوم دی د نابالغ لري، د خپل عمل نامه ټپه او بند را، دې کې نه غلطي لیکل کېږي نه نیکي لیکل کېږي. مونږ ذهن کې را سوچ او تصور وکړو رب دا خبره خو ټیک شوه، دی خو ماشوم دی نابالغ دی، ته که بره بس ګناه نه لیکي دا خو صحیح ده. دی خو سهار وختي پاسي سبق لذي، دی خو یخني هم برداشت کوي سبق لذي، دی ګرمي هم برداشت کوي سبق لذي، دی خو سهار وختي رضان سره مونځ لبیم، کله دی زد ونسي ما پښمني تر پاسوي زبر روزه نسم، کله دی روزه ونسي ولې د نیک اعمال چرته زی، د نیک اعمال نه ځای کېږي لکه څنګه چې د ګناه نه لیکل
ویلې کی د نیک اعمال د مور پلار په عمل نامه کې لګي نن د هغه والدینو د پاره خوشخبری د بچی نابالغ دی د پلار په ځان باندې تکلیف تیر کړي دکان تخپل تله پټي تخپل تله ځان لږ کم دینو ململا رزق په خپل باندې سودا خپل باندې راوړي د ماشوم بچی قاری تکې نه ولې نن د قیامت په ورځ باندې چې کلا دغه والدینو عمل نامه ورکړي شي دغه پلار به ربا پر دې عمل نامه ماته میلاو شو ځکه ما قران نه ویلې ما چې کم دین حفظ نه وکړي ما نظیره نه ویلې ما ترجمه نه وکړي چا ځان کړه ولې عمل نامه زما ډکره الله فرمایي انسان زه نه خطا کېږم تا قران نه ویلې ستا بچی تا قران تکې نه ولې دغه عمل نامه بند وه دغه نیک اعمال جنون راتل ستا عمل نامې ته راخلیدل نن ستا عمل نامه زه ډکه کړه لہذا ستاسو ټیم شو ما ته پته لګي را خلک تنګ شوي رکینی پاسي اخرنۍ خبره کوم درې مدارسو سره درې علماو قراو سره خپل نسبت راولئ دریو سره نږدې کینئ او خپل بچی دیو ته چې کم دی نو کینوئ انشاءالله علاقه کې به تاسو بیا برکتونه د الله تعالی وینئ برکتی کتاب د رسول الله مبارک فرمایل پرې سره تاسو برکات حاصل کې ذکر الله کلام دی د الله ر ذات نه راوتره نن کثیر تعداد کې تر الله ملائک هم چې کم دی نو موجود دي او بیا ختم القرآن ټیم ته خامخا چیرې نو ملائک حاضرېږي نن ستاسو را فصلونه هم برکتی ستاسو را کورونه هم برکتی نن چې تاسو ناسې ستاسو وجود هم چې کم دی نو برکتی ذکر یو برکتی کتاب سره تاسو چې کم دی نو خپل ناس ته راوستا بهر کیف خبره ما دې پوری کوله دا یو اعلی کتاب تاسو کر قرآن د قرآن چې کم دی نو مرتبه ګورئ چې قرآن څومره اعلی کتاب دی مخکې هم الله کتابونه نازل کړو مای د مخکینو کتابونو د دې کتاب یو فرق داره چې تورات ته منګه وکتل هغه کتاب الله خو کلام الله نو منګه انجیل ته وکتل هغه مضمون خداوندی خو کلام الله نو قرآن چې کم دی نو کلام الله ری بل طرف ته تاسو ګورئ الله په منګه څومره لوی رحم کړی ری څومره لوی اعلی کتاب را کړي څنګه چې الله موږ له نبی اعلی را کړي کتاب هم اعلی را کړي موږ مخکینی کتابونه راوغستل موږ قرآن راوغسته چې نن زما بچی رقم قرآن ختم وکړه دا څومره برکتی قرآن دی څومره برکتی کتاب دی نن مال دی بچی چې نو دا سو غټل مخکی کتابونه راواله قرآن چې کم دی نو راواله دوانو کې به تا ته واضح فرق بل معلوم شي مخکینی کتابونه الله په یو ځای نازل کړو الله تورات په یو ځای نازل کړو الله انجیل په یو ځای نازل کړو الله زبور په یو ځای نازل کړو قرآن په یو ځای باندې نه نازل الله قرآن لګ لګ نازل کړو آیتن آیتن سورتن رکان دا الله تعالی نازل کړ منګ بیا وکتل مخکینی کتاب او قرآن کې څومره فرق دی منګ په یو ځای تورات نازلو دنیا تراغه خلکو پانی پانی ک انجیل په یو ځای باندې نازلو دنیا تراغه خلکو تتر به تر ک منګ زبور په یو ځای باندې نازلو دنیا تراغه خلکو پانی پانی ک قرآن جدا جدا نازلو دنیا تراغه الله داس یو ځای کر قیامت دوره پورته سو یو حرف هم نشي لر کوله الله مونږ لراسي کامل کتاب را کړي اعلی کتاب الله مونږ لرا کړي بهر کیف نن زمون سره مقرا مخکې ردینه چې الله زمون نه دا نعمت واخلي دا غینه مخکې ردینه نعمت قدر وکي الله علماء را کړی دي ما دا الله نعمت هم دی دا الله د طرف امتحان هم دی کتاب هم را کړی ری الله صحت هم را کړی ری الله بچی هم را کړی کله کله زمونږ ذهن ته تصور راشي زه خو خپل ماشوم بچی مدرسې ته داخل کم ټیک شو تا خو وې مولوي صاحب چې ته به ځان باندې تکلیف تیراو بچی مدرسې ته ولېږه خو سبا ورځ د دې بچی مستقبل ته مې سوچ وړی ری دا ماشوم که سبا ورځې د قرآن او حدیث زده کړي نو دی په معاشره کې څنګه زندګي تیروي دی خو د بل د ټوکړې چې کم دی نو محتاج وي زه چېرته مدرسې ته نشم لېږلی د ده نه به زه اعلی تعلیم یافته جوړوم دی به په معاشره کې چې کوم دی لوی عزت لري ما عزت په دغه کې نشته عزت په قرآن کې دی دی به سبا ورځې چې کوم دی نو خوري څوک دا اشکال د اوسنۍ نه دی دا اشکال ډېر زیات پخوانی دی د امام بني پر رحمت الله علیه په دور کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو یتیم ماشوم بچی دی د خپل نوم یعقوب دی مور ورته ورسې بچیا زه یو تورسرې زنانې ما زه پردو کورونو کې چې کوم دی لوښي انځم زه پردو کورونو کې ځایونه جارو کوم بچی تلو ګټې لوی شوی زه به تا ولیږم ما ته دلته کې یو ځای کې زنانه ووې چې دلته یو دوبیره کپړې انځي د هغه سره ماشومانې کپړې ورسره خورې او راغونډئ بچې زه به د هغه سره کم ته به ورسره کپړې انځې کپړې به خورې او راغونډې وچې به تاله به میاشت کې چې کوم دی نو یو درهم درکوي بچې ما او تا هغې درهم کافي دی زه به تا بوځم میاشت پس به زه درځم درهم به زمونږ کور ته راځي هغه ورته مور بالکل صحیح ده ما ستاسو اعتراض چې را ماشوم بچې ما مدرسه کې داخل کړی به سبا ورځې خوري څه دی به هغه
هغه سخوري نن چې تخوري دی به هغه سخوري چې نن د دنیا بادشاهان چې کم دی نو خوري امام ابو یوسف رحمت الله علیه لاړ دوبي سره مور چې کم دی نو کینو امام ابو یوسف سے وای ما ورس کپڑے هغه وای زلی دوبي سره زګورم د امام باندې پر رحمت الله علیه شاګردان دي ترخونو کې کتابونه نیولې دي او دې خپل کپڑے دي نورانی چهره دي ما راغونه تاسو طالبانو چرته زي زموږ استاد امام باندې پر رحمت الله علیه موږ دا غن علوم زده کو قران حدیث او فقه زده کو ما سبا مارزان سره بوزي امام ابو یوسف رحمت الله علیه زور عالم ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکتا ما د چهره نه وکتا نورانی چهره زور سره کېناستم کله چې هغه در شروع کو په ما باندې ډیر خو لګید ما دوبي پرې خو دا یو کم دیر شزه چې کم دی ماره امام باندې پر رحمت الله علیه نه علم حاصل کا زما مور دوبي لراله زما بچی چې کم دی مزدوری راکا تنخواه راکا خور خپکیګم په کوم ورځ تا راوستره په هغه ورځ باندې را سره کپڑے انځري ما بیا نه دی لیدلې زما مور ماته چرته تلوي ما مور د امام باندې پر رحمت الله علیه سره علوم حاصلوم زه بیا دوبي سره کېنولم زه بیا و تختیدم میاش پس چې کوم دی زما مور ته بیا پته ولګیرا یو ورځ بیا زما مور رااله دوبي سره چې کله تماشا وکړه زه موجود نه ما رااله د امام باندې پر رحمت الله علیه درس لا زما مور د پیزار زینا زما استاد ته بدر دی ته خو یو سپینګری ستا خو عقل خراب دی دا یو یتیم ماشوم بچره ستا خو خپل کارخانې لري کفړو ته خو یو مالدار شخصیت دا یو یتیم ماشوم بچره نه پلار شته او نه رور شته نه ترونه شته سبا ورځې به د علم هم حاصل کی خدای به خوريسه د مزدوري ته پریدوا الله دې رحم وکي زما په استاد باندې امام باندې پر رحمت الله علیه باندې د کنزلو جواب ورنکا د بدر رد جواب ورنکا صرف د دې اعتراض جواب ورکا چې سبا ورځې به خوريسه نن کتا د زما سره علم ته پری خول په الله قسم سبا به هغه سخري کم چې بادشاہان په خپل تختونو باندې چې کم دین خوري زمور بیا بوتلما ز بیا را تختیرم امام باندې پر رحمت الله علیه ته پریاد وکاو زه یتیم ماشوم بچی ما زما د علم سره محبت ته ما ته وی ضمانت تنخواړه یو درهم مور لور کوا ته زما سره علم حاصل کا پکم ورځ باندې چې علم نه فارغ شوم ما تر استاد خبره یادوا کم چې زما مور له جواب ورکړو کم ورځ باندې زفارغ شوم هارون بادشاہ زما استاد ته خط راولېګا امام سے مال یو شاګرد راکا یو بهترین قاضي راکا کله چې زما استاد ما ته ویلا شاه هارون بادشاہ خال ورشا کله چې هارون بادشاہ خال زر علما فیصلو کول د پاره زر هارون بادشاہ سره په تخ باندې ناسما غرمه ټیم د خوراک راغې خوراک چې کله راغې ما ته وی قاضي صاحب خوراک کوا ما اجازه نه پیژنم دا کم خوراک دی وی شاید تا په تخ باندې بادشاہ سره خوراک نه کړې دا هغه خوراک دی چې کوچ او د پستونه تیاریږي بادشاہان چې کم دین خوري ته زما سره په تخ باندې ناس خورا امام ابو یوسف رحمت الله علیه په جړا شو هارون بادشاہ ورته قاضي صاحب ولې جاړي ما تر استاد هغه خبر را ده شو زما مور زما په استاد باندې اعتراض کړو چې دا یتیم ماشوم بچي تا ځان سره مدرسه کې داخل کو علوم حاصل کړل دی به خورسه زما استاد ورته وی کله چې د علوم حاصل کړل دی به هغه خوراک کې کم چې بادشاہان کوي زه پرون فارغ یم نن د بادشاہ سره په تخ باندې هغه مربي خورم کم چې د کوچ او د پستونه تیاریږي سبحان الله دا تصور د ذهن نو باسي زماره بچي به خورسه نو دا اعظم کې ټیم ډیر زیات تیر شد اعظم کې خبره ختموم چې موږ بخپل یو بچي مدرسې لږ کم دین وقف کو ان شاء الله راسي بکو څوک تیار دي یو بچي به خامخا مدرسې له وقف کو دا الله د رحمت دا پرشتي به خپل علاقې نه نو باسو نور پرشتي بدل ته چې کم دین را داخلو په خپل به هم د مدرسو ترازو درې قراو په ملا باندې بر شفقت لاس را کاغو درې ماشومان په سر باندې بر شفقت لاس را کاغو دا غیارو په چال کې بچرته هم ناراضو چې مونږه دا مدرسې ټیک نری درې بنیاد ټیک نری پرې کې خلک نو سیږي الله دې پر یو سو خبرو باندې مونږ لا د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي